قافله دی، قافله کې احاج والا قافله دی، قافله والا متوجه دی و جوان طرف ته. هغه جوان دایمو ذکر دی و هغه ذکر صلوات. پوښتنه ونه کوي او جوان څه واجه او څه فلسفه دی، څه تو ژبې نه مو صلوات نه علاوه بل څه شی نه و. نو هغه جوان ورته څه اصل فلسفه یې دا دی چې دغې قافلې کې د حاج والا قافلې کې مو سره پلار روان و، مو سره پلار روان. خو هغه فلانکي منزل باندې بیمار شولو، ما ډېر کوشش وکړلو چې نجات ورته ورکړم، خو هغه مثلا مفید ثابت نشول. پلار مې جنکدان شروع شول. جنکدان کې لکه څنګه ما ورته وسوه دغه دستور دی څه مثلا سورې مبارکه یاسین ورباندې یو تلقین ورکوو. زه کېناستم پلار سهار ته سورې مبارکه یاسین تلقین مو ورباندې ویله، اندا مو ورته ویله پلار وایه اشهد ان لا اله الا الله. خو چې کله مو دا ورته ویله چې پلار وایه اشهد ان لا اله الا الله، ما پلار ژبه بند شوه، چهره رنگ متغیر شو، یعنی تور شولو رنگ. زه ډیر خفه شوم، ویله خدایا ایما پلار عاقبت خراب شولو، و عظیم سفر باندې روان دی عاقبت خراب شول. صندق سوچ و بیچار که یام سے پلار جب نما شهادتین و اوریدوی ویله اشهد ان لا اله الا الله تا اخیر. ای چهره رنگ یخ کلی شو، دنیا نه لوړ، نوري خبرې مو سره نه وکړې. ایسه زه نور ډیر زیات حیران شولم. اندغه سوچ و بیچار کې هم څه خدای د پلار باندې مدوا عجیبه حالتونه څنګه عجیبه وو. یو داسې ژبې باندې شوه رنګ متغیر شو، بل داسې ژبې خلاص شوه او رنګ ښکلی شو. اندې لالوس کې هم څه یوه منزل باندې دا مې دپاره کېناستم، خو بیا ولی شوم خوب کې مې خپل پلار ولی. پلار ته مې ویله بابا د تا دوو کیفیاتو د دوو حالاتو خو زه ډېر حیران کړی یم، څنګه عجیبه حالتونه تا باندې عارض شول. نو ما ته دی بچیه چې کله ما جنکدان لمحات وي تو خبرې ما اورېدې، ما ته ویله بابا وایه چې اشهد ان لا اله الا الله. جنکدان کې انسان دا ووري هر څه ووري. تو خبرې ما اورېدې خو ما کې طاقت نه و څه ما ویلي وې، ژبې ته مې حرکات ور کړی وې. که څه دا ژبه دغې دنیا کې ما ورته اختیار کې دی، د هر وختیا ما ورته اختیار کې نه وي. دا اختیار بیا ما ورته نخستی شي. سورې مبارکه یاسین کې سي الیوم نختم علی افواههم، مو باغې ورځې باندې تاسو خلو باندې مهرونه ولګو، تکلمنا ایدیهم، تاسو لسونه به ګواهي وکړي، تشهدو ارجلهم، شهادت به تاسو خپې وکړي، بما کانوا یکسبون، څه تاسو دنیا کې څه کوئ. یعنې ما لسونه به ما په خلاف ګواهي وکړي، ما خپې بیا ورته یا څه لسونه تاسو خو ما یو مو په خلاف ویلې ګواهي کوئ. نو هغه ورته هېڅ متأخ پروردګار په نطق راوستو څه هغه هر چی باندې قادر دی. پس د ژبه محدود وخت دپاره پس پکار دی چې استعمال کوم داسې ځای کې چې هغه مفیده وي، ما دپاره تا دپاره مفیده ثابته شي، داسې ځای کې استعمال کوم. نو د دې بچیه ژبې اختیار مې ختم شو، ژبې کې مې طاقت نه و، ویلې بابا ویلې طاقت نه و. دې واجې نه څه ما ولې دې څه ما ګناهانو واجې نه د عذاب ملایکې ما طرف ته روانې وي، د عذاب ملایکو لیدلې واجې نه ما ټوله طاقت سلب شول. واقعا انسان څه کله یو ډرونې غوندې کې منظر وکړي، هر څه حوصله یې ختمیږي، هر څه ورسره ورکېږي. نو بیا چې جوی کې څه د عذاب والا ملایکې څه خدای ما تاسو اټوله ونه محفوظ وساته. د هغه لیدلې سره ما حوصله لوړله، ما سره هر څه لوړل، ژبه مو بند شوله، هغوی راتللې وه چې ما چهرې رنګه متغیر شول. ما ویله څه سیا جهنمي یم، څه دې وخت باندې یو غږ کېږي څه د عذاب والا ملایکو لګي سیر ته شوي. هغه ملایکې چې کله سیر ته شوي ما ولې دې څه نوراني مخلوق راغللو، یعنی رحمت والا ملایکې راغللې، هغوی راتللې اثار دا اوس ما ژبه خلاصه شوه، ما رنګ ښکلی شو. هغه پسې وروسته یو شخصیت راغللو، یوه شخصیت تشریف راوړلو، ما ته دې څه آپلن کیه دا دنیا کې چون کې تا ما باندې وی ما آل باندې ډېر زیات صلوات ستولی او هغه صلوات برکات دا و چې تا ژبه خلاصه شوه، وی تا عاقبت په خیر شوی. پس دا جوان یې څه دې وجې نه زه دایم الصلوات یم، څه ما ځان سره عهده وکړلو څو پورې زه زنده یم وره پورې به زه ژبې باندې دغه ذکر نه علاوه بل ذکر جاری نه کوم. پس یو بهترین عمل څه واقعا انسان سره فرصت درو زیات ټیم وته نه خلی صلوات څه ټیم خلی